دا هر هغه مسلمان باندې فرض دی چې د سره دومره مال وي چې دی په بیت الله شریف ته لاړ شي او هغلته چې د ده کومې ورځې راځي د هغو ورځو خوراک څښاک د لارې خرچه او کور چې د ده کوم مال بچ پاتې کېږي د هغې دپاره د دغې ورځو خرچې پرېښودو پیسې د سره یې نو په دغه سړي حج فرض دی. اوس که یو سړی باوجود د طاقت نه حج نه کوي نو دی ډېر ځان سره خپل ځان سره ډېر زیات ظلم کوي. ولې الله فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. د الله تعالی دپاره هغه خلکو د بیت الله شریف زیارت کول یا حج کول فرض دي چې چاته الله تعالی طاقت ورکړي د لارې د سفر. او که یو سړی نه کوي ومن کفر باوجود د دې نه چې طاقت شته خو انکار کوي فإن الله غني عن العالمین. الله تعالی وایي زه د جهان د خلکو نه بې پروا یم، ما ته هېڅ پروا نشته که یو سړی حج کوي او که نه کوي. او رسول الله مبارک دومره فرمایي که یو سړي د حج طاقت شته دله الله رب العزت دومره مال ورکړی چې دی پرې حج کولی شي او نه د ده په لاره کې د ظالم بادشاه رکاوټ شته چې هغه ظالم بادشاه یې منې کړي یا نه داسې چې څه بیماري د تلاحقه ده یا د حکومت څه قسمه رکاوټ درته وي که د حکومت د طرفه د بل لکه څرنګه زموږ په دې ملک کې کېږي څه کېږي داخله سړی وکړي خو د حکومت طرف نه ولي یو خاص مقدار د هر ملک نه د کسان که چېرې د بل طرف نه پاتې کېدي خو یو بېله خبره ده. خو دا هم نه چې د ده د ذمې نه به حج ساکت شي، نه حج به په ده باندې فرض یې آینده کال به دی حج ته ځي خو ځي به. خو که د دې نه باوجود چې څه رکاوټ نشته او دی حج نه کوي رسول الله مبارک فرمایي وایي د دغه انسان خپله خوښه ده که دی د عیسایانو په مرګ باندې مري او که د یهودیانو په مرګ باندې مري یعنې مسلمان به نه مري زما د امتي په حیثیت به نه مري نو د دې نه لوی عذاب بل کم کېدی شي، دې نه لویه سزا بله کم کېدی شي. یو او فضیلت یې څه دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کوم انسان د الله رضا دپاره حج وکړي او په دغه حج کې څه جنګ جګړه لهو لعب فضول کار نه کړي عبث کار الله رب العزت په دغه انسان د ګناهونو نه داسې پاک کړي لکه څرنګه چې یو انسان د خپلې مور د خېټې نه پیدا شي او پاک وي د ګناهونو داسې به الله رب العزت د ګناهونو نه پاک کړي. نو د دې نه لوی فضیلت بل کم کېدلی شي. دا خو د حج دغه فضیلت شو. یو بل دا حج ما ته وایي دا ډېر ګران عبادت دی. په ټولو عبادتونو کې ګران عبادت چې کوم دی هغه کوم یو دی حج دی. دا هم ستا مال سره تعلق لري او ستا جسم سره تعلق لري. ځکه خو دې ته جامع العبادات وایي. حج ته جامع العبادات ځکه ویلی شي چې په دې حج کې د هر عبادت څه عناصر موجود دي. ګوره یو انسان دی حج ته چې ځي لازمه خبره ده پیسه به لګوي نو زکات سره مشابه شو ځکه زکات په څه باندې راځي په پیسو باندې راځي. دویمه خبره ته ګوره حج کې انسان څه کوي نه ویښته کټ کولی شي حلق نه مخکې نه ګنډلې شوې جامې جوړې شي خوشبو نه شي لګولی دوکان ښکار دا شیزونه بند څه بندیز دی هغه نه شي کولی. نو دا څه سره تعلق لري رمضان سره روژې سره تعلق لري. ولې روژه انسان د ګناهونو نه منع کوي او د تقوا درس ورکوي. حج هم تاله څه کوي د تقوا درس درکوي. بیا حج چې کوم دی جهاد په شان هم دی. څرنګه ګوره جهاد ته چې سړی لاړ شي یو په سفر کې وي او دویم د سفر تکلیفونه برداشت کوي. جهاد کې تکالیف وي که نه د میدان جنګ نو دغه رنګ کې حج کې چې ته وګورې نو هم یو سړی په سفر باندې او دویم تکلیفونه هم څه کوي برداشت کوي. د حج تکلیفونه هم ډېر سخت دي که نه ډېر ګران کار دی. نو دا جهاد سره مشابه شو. او څلورم د مونځونو هم پکې شته. ګوره حج ته چې انسان لاړ شي پابندۍ سره مونځونه کوي که نه کوي نو یو پکې څه شو د مونځ روح هم راغی.
نو دې د وجه حج ته څه وایي جامع العبادات هم ورته ویلی شي الله دې موږ ټولو ته د حج سعادتونه بار بار نصیب کړي یو خبره به یاد ساتئ اراده به د حج هر ټیم پړه کې ساتئ د عمرې او د حج اراده او نیت دا به هر ټیم څه کې پړه کې ساتئ دا به نه وي چې ما سره مال شته او ما سره مال نشته دا دغه به نه کېږي توفیق به الله درکړي یو سړی وایي زه د حج ته لاړ شم نو هغه د خپل عمر ته نه ګوري د خپل دغه ته نه ګوري او مال حال ته دی به الله رسوي خو چې د پړه کې څه وي اراده یې پخته یو تړپ پکې یو واقع لیکلی د علماو د دې جامع اشرفي یو عالم تېر شوي مولانا ادریس کاندیلوي رحمت الله تعالی علیه د یو واقع لیکلی وایي د دې لاور یو ځوانو او غواګانې به یې سره وایي ژر ورته ووایي زموږ په ژبه کې پردې غواګانې به یې سره ولې خو ده سره دومره پیسې نه وي چې دی پرې حج ته تللی خو خلک به چې حج ته تله ده به تپوس کړو چېرته روان یې حج ته روان یو څنګه ځې هغه وخت کې سمندري جهازونه دې ځای نه ځو کراچۍ ته لکه څنګه موږ ایرپورټ ته پېښور او اسلام آباد داسې و هلته نه جهاز ته خېږي سړي ورو ورو سوچ شروع کړی ځان یې څه طریقې سره کراچۍ ته په ریل کې رسولی دی او څنګه رسېدلی دی ریل کې چې دا کوم خلک دا بوجونه یې دي پردي وزنونه اوچتوي او پیسې اخلي به دغې خلکو سره یې ځان ملګري کړی دی او ریل کې پټ غونته ناست دی او کراچۍ ته رسېدلی سړی کراچۍ ته رسېدلی دی اوس هلته به څه کوم اوس سمندري جهاز ته هم ختلی دی جهاز ته خلک خېږي یا ټکټ یا هغه پیسې ښایي سړي ډېر وسوکو خو ختلی نه شي نو د جهاز چې کوم هغه مزدوران لیبران چا چې به وزنونه یې خورو هغې کې یو سره ګپ شپ جوړ کړی دی هغه ته یې وایي زه به یاره دغسې د حج نیت مې دی تلل غواړم تللی نه شم لهذا ته ماله دا خپلې جامې راکړه زه به ستا دا جامې واچوم او زه به دې خلکو سره دا بوجونه وړم او بیا چې کله جهاز روانېږي زه په جهاز کې کښېنم بس خلک به دا وایي چې دا خو د دې جهاز هغه مزدور دی په دې به زه څوک کړم هغه ځای ته ورسېدم خیر سړی روان شوی دی په لاره کې خلک پې پوه شوي د جهاز چې کوم عمله د سړی په ځای باندې کوز کړی دی په نیمه لار کې په سمندر کې کوز کړی دی دشت و بیابان دی خو د سړي په زړه کې تړپ دی یو خوا هم ګوري څه نشته بل خوا هم ګوري څه نشته او دی ګجر الله چې سموي نو ګوره داسې بیا الله لاره سموي مخامخ یې کتلی دی یو سړی دی یو لوی باغ دی او کنډتاره شپول یا بند غونته لګېدلی هغه وخت سره او یو سړی غوا لوشي او غوا لتې ورکوي او لوشلی نه شي غوا لوشي او لتې ورکوي لوشلی نه شي دی راغلی دی ده ول اواز ورکړی وروره دا غوا د لزور شي په دې مړه ځه یو غوا نه ودرېږي او بل راله ته په سر باندې دړکې ډېر باتوران ولیدلي ده بیا اواز ورکړی ورته مړه ځه دنې مالک یې انیک ناس ویل که څه چل وي دا ځوان دی وایي دې بار بار چغې وایي چې دا غوا د لزه لوشي نو مالک ورته وایي راپرېږده که نه اوس چې راغلی دی د ځوان په غوا باندې لاس ماسوان دی ښه په طریقه په وینه باندې غوا یې بشلې خو بلا پیټ یې غشتې چې مالک یې دا لیدلي وي دې غوا نه خو په تمام عمر کې دومره پی نه دي ایښتې که دا تا چې ته وایشتې کار څه کې ځوان یاره ګوجر هم دغه د غواګانو کار دی دلته څنګه راغلی ټوله واقع ورته بیان کړې حج ته راغلی نو ورته وایي که زه تا حج ته ولېږم بیا ړوند له سترګې په کار دي وایي د دې نه ښکلې خبره بله څه کېدی شي د دغه سړي خاندان هغه په مکه کې اوسېده یو زوی ډاکټر او لور او ډېر لوی مالدار هلته دغه سړی یې څه کړی دی دلته دی په خدمت ایستی موږ سره به نوکري کې تا ولېږي سړی هلته په خپله خرچه باندې حج ته لېږلی او چې حج ته تللی هلته چې بچو ته یې تللی دی نو بچو وله وروره سړي له سپېشل ګاډۍ کوي او کوزه وراولی او هغه غریب ګوجر سړی و چې راکوزېږي وروره ښې د عربو غونته ټاټ پاټ جامې یې چولي دی څه کوي حرم شریف ته یې کوزې وراولي چې هلته تللی دی ورته بیا یو خبره کړې کوم ځای نه راغلی دغسې د لاهور یې هلکه خوښه دې نه ده چې ستا بال بچ تا نه کم پاتې دي هغه هم درپسې دلته راوغواړي او زموږ نوکر شي دې نه ښکلې خبره څه کېدی شي بال بچ یې موله راغوښتي دي او سړی څه شوی دی په عربو کې سره پاتې شوی نو د یو حج په ځای موله خدای تعالی بیا څه کړو کال په کال به موږ ته حج ته وځو نو دا حج چې کوم دی دا ګورې مال کې برکت راولي قرآن کې هم د دې سبق شته حج سره انسان غریب کېږي
نه حج او عمرې سره انسان غریب کېږي نه او نه زکات ادا کولو سره دې سره انسان څه کېږي دې پورې غني کېږي مالداره کېږي خو په شرط د دې چې مال دې سي خپل وي ګورې حلال مال باندې به حج کې په حرامو باندې به حج نه کې یو او دویمه دا زموږ خلکو غلط عادت دا دی موږ چې حج ته لاړ شو هلته الله ته متوجه کېدل پکار دی د الله په حضور کې عاجزي پکار ده ولې یو سړی چې د پاکستان نه هغه ځای ته لاړ شي څلوېښت ورځې میاشت دوه میاشتې هلته بال بچې پرېښي څه دپاره ځي صرف او صرف دې دپاره ځي چې زه څه کړم خپل الله رضا کړم او د آخرت ګټه وکړم نو موږ خلک چې هلته لاړ شو نو وروره دا دې ځای سره سیلفي ده دا هغه ځای سره او په دې دغه باندې لګیا یو بدقسمتۍ نه په حرم شریف کې موږ په ګناهونو باندې اخته یو د رسول الله مبارک روضې سره موږ په ګناهونو باندې اخته یو نو یو موږ له د دې خبرې نه اجتناب کول پکار دي او کله موږ بیا وایو که نه بهی زموږ دعاګانې نه قبلېږي تړپ نشته لاړ شو هلته دعا مو وغوښته قبوله نه شو دا غلطه طریقه ده ولې وګوره چې زه دا دعا غواړم څنګه حجاج بن یوسف رحمت الله علیه حجاج بن یوسف چې و که نه دی ډېر په ظلم خو ډېر مشهور و که نه ښه کارونه هم د ډېر کړي دي ما درته مخکې جمعه کې ویلو چې د دې بیت الله شریف تعمیر هم یو پیره د حجاج بن یوسف کړی دی په قرآن اعراب هم لګولې دی د طواف کولو یو پیره نو یو ځوان دی او په سترګو ړوند دی په سترګو باندې ړوند دی او چغې وایي یا الله زما نظر واپس کړه یا الله ما ته نظر واپس کړه حجاج بن یوسف چې راغلی او ځوانه څه چغې دې شروع کړي څه چل دی او دې پرې مې د مړه دعا کوم خپله نظر مې نشته وایي ځوانه جوړې دی نه پېژندم وایي نه وایي حجاج بن یوسف به ځوان رپېدلی دی چې دا قرآن او سر د پاسه او ورته وایي یاد ساته وایي زه چې دوباره راتاوېږم زه چې طواف پوره کوم که ستا د سترګو نظر نور راغلی دا سر د سړي سره اول د سترګو د نظر غم او بیا ورسره د سر غم شو ولې حجاج بن یوسف خو مشهور چې د خپل ځان غم شو دړنې یې غوښتل شروع کوله یا الله مخکې خو صرف سترګې مې نه غوښتې اوس خو مې د سر سوداګري د سوال دی الله نظر راته واپس راکړي نو حجاج مې پرېږدي نه قتلی مې چې حجاج طواف پوره کولو واپس راتلو نو څه شي نظر یې الله واپس کړو خبره دا ده چې موږ هم بیت الله شریف ته لاړ شو که نه یوازې بیت الله نه دلته هم چې جومات ته راشي د الله نه غواړه داسې لکه ماشوم چې د موره غواړي الله ورکوي ښه الله څوک واپس نه لیږي خالي لاس الله څوک نه لیږي ګوره د دنیا بادشاه وزیر هغه ته ځان په دې ښه نه ښکاري که نور در سره څه نشي در کولی که نه درته به وایي لاړ شه فلاني ممبر سره میلاو شه کار به دې وشي خو ځان ملامته کوي نه نو هغو د بادشاهانو بادشاه دی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء د شاهانو شاه او بادشاهانو بادشاه هغه بادشاه به څنګه تا د خپل دربار نه واپس لیږي یاد ساته که په دې دنیا کې دله درنکړي آخرت کې به دله درکوي حدیث کې راځي وایي انسان چې په دنیا کې کومې دعاګانې غوښتي و ده ته نه میلاو شي او آخرت کې چې ورته صله میلاوه شي او هغه صله وګوري وایي دی به تمنا کوي الله ما چې په دنیا کې تا نه څه غوښتي چې دې کې یو هم نه قبول شوی خبره نو الله تعالی ګورې بنده واپس کوي نه یو چې موږ هلته لاړ شو نو څه به کوو الله ته متوجه کېږو دعاګانې به وغواړو بیت الله شریف کې یو واقع د جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه ډېر مشهور بزرګ تېر شوی وایي دی یو پیره طواف کړو دې چې طواف کوي لګیا دی په دې کې یو ځوانه پیغله جینۍ ده لګیا ده د الله تعالی تعریف کوي یو اشعار وایي په لوی اوچت اواز باندې جنید بغدادي چې نظر اچولی دی جنید بغدادي دې جینۍ ته کتلي ای بچې دا ته څه کوې زنانه ذات یې په دومره اوچت اواز باندې اشعار مه وایه تا دپاره دا مناسب نه دي زیب نه ده تا دپاره چې ته دومره اوچت اواز باندې اشعار وایي جینۍ ورته یکدم داسې کتلي دي وایي دا راته ووایه چې ته طواف کې دا د بیت الله طواف کې مطلب د کاڼو ګټو نه طواف کې او که نه د رب طواف کې د بیت الله طواف کې که د رب البیت طواف کې چې د چا کور دی د هغه طواف کې جنید بغدادي ورته فرمایي چې د بیت الله طواف جینۍ په خندا شوې بیا څوک چې د کاڼي طواف کوي د هغه زړه د کاڼي او زه خو د بیت الله طواف نه کوم زه خو د رب البیت طواف کوم
زه خو د هغه چا د کور طواف کوم چې د هغه تجلیات او د انوارات زه براه راست وینم نو چې زه د هغه اشعار نه ویم څوک به وایي داسې خلک الله شریف دا ډېر لوی عظمت دی خو چې چاته نصیب شي بدقسمتي دا ده مونږ د دې ځای په عظمت د دې ځای په احترام په قدر و قیمت مونږ نه یو او ما مخکې په دې خبره کړې وه چې دې شي مونږ ډېر زیات بدنام او خاص کر د دین په لحاظ سره دې مونږ ډېر رستو وشو او په دې کې اول به زه خپل ځان ته د خپل ځان نه به مطالبه کوم ولې چې زه په دې منبر باندې ناست یم نو زه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د میراث امین یم او بیا زما غونته پویه خوان د طالبان چې کوم دي کوم علما چې دي مشرانو نه خو موږ څه ویلی نه شو نه مشران دا کوي خو دا زما غونته واړه واړه طالبان زما غونته واړه واړه عالمان دا چې راپاسي د دې سوشل میډیا دومره بېباکه استعمال وکړي خاص کر د دې منبر رسول نه داسې قسمه الفاظ استعمال کړي چې ما سره بعضې وخت یره پیدا شي چې الله دین کې چرته زما په دې منبر باندې بیان کول او زما الفاظ اوښکل چرته یو مسلمان رور او خاص کر بیا یو پښتون رور د دین اسلام باره کې داسې الفاظ ونه باسي چې هغه پې کفر ته ورسي ما زنده ثبوتونه په دې دغه کې پراته دي زمونږ د علاقې یو ځوان نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مونږ او تاسو ووایو وروره چې یو سړی ختم نبوت ته کنځلې کوي د رسول الله مبارک ختم نبوت ته چې یو ورور کنځلې کوي دا ګناه د چا ده دا ګناه زما ده دا ګناه دا په دې منبر ناس یا زما غونته چې کوم سړی خبر دی زه خپل ځان ګناهګار ګڼم ولې یو ړوند سړی څه خبر دی ړوند سړي ته ووایه نالې دا وایي ما ته څه ښکاري خو چې یو سړی په سترګو بینایي او نالې ته غورځېږي او کپړې بې لمازئ دا غلطه خبره ده که نو هغه ټول هر څه چې ورپسې مو کتل نو هغه ټول دغه سیاسي خله شو لکه مونږ مسلمانان لکه عام دی ټول یو یو زما ټول وروڼه دي ټولو ته درخواست کوم چې د دې شي نه واوړئ زمونږ او ستاسو ټولو په جمع باندې زمونږ لیډر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بیا مسلمانانو خاص کر زمونږ علماو زمونږ د طلبا چې کوم دي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې ناست دی مسجد ته یو دیهاتی باندې چې راځي او دسماتې کوي په جومات کې که نه رسول الله مبارک څه فرمایي نه پوهېږي دی پرېږدئ چې دی او دسمات وکړي بیا جومات پاک داسې ده رسول الله مبارک د سجدې په حالت کې پروت دی او د ابو جهل کارندگان پر رسول الله مبارک باندې لرې ایږدي حضرت فاطمه چې غوسه کېږي رسول الله مبارک څه فرمایي وایي بچې دی نه پوهېږي دعا غواړي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله زما دا قوم نه پوهېږي دې ته هدایت ورکړي دغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی دا عربو خلکو څه نه دي ویلي په ګټو ویشته دی خزلې پې جوړ خزلې اچول په یو انسان باندې د دې نه لویه بېعزتي څه کېدلی شي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هم معاف کړي نو مونږ څنګه د رسول الله مبارک سنت را ژوندي کوو او قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے د ایمان خاوندانو هغه خبره مه کوئ چې تاسو پرې عمل نه کوئ بیا زه د دې منبر نه دا درس ولې ورکوم چې صبر وکړم زه د دې منبر نه دا درس ولې ورکوم چې د اخلاقو مظاهره وکړم زه د دې منبر نه دا درس ولې ورکوم چې هغه وکړم معافي وکړم چې زه پرې خپله عمل نه کوم او رسول الله مبارک فرمایي د داسې خلکو په باره کې وایي دی به د قیامت په ورځ دا کلمې نه دي دا به دې بهر پرتې وي او داسې به دا غټ غټ ځناور به پرې تاویږي لکه څرنګه چې یو غویی څه کوي د دې ګوی نه اوبه راوباسي داسې به د ده د پښو لاندې کېږي ما درته دا وویل دا ضمن کې خبره راله چې زموږ دا شی دا ډېر ظالم دی او دا ظالم نه دا زموږ ستا د لاسه ظالم جوړ ولې موږ په دې ښه شی نه استعمالوو یو خو چې حرم شریف ته لاړ شو هلته به دا شی څه کوو دا به پرېږدو ذات ته کې د الله رب العزت څه کوه
عبادت کوه یو مونځ ستا پرته په لږ باندې بدلېږي دا نصیبونه بیا چېرته دي اول ته دعاګانې ځان ته غواړه مدینې منورې ته تې لاړ شه د دې ځای نه چې ته درود پاک وې نو د دې ځای نه ستا درود پاک سره د پلار نوم سره فرشتې د دې ځای نه وړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پلانی او د پلانی بچي د پلانی خیل نه پتا باندې درود وي الله در باندې لس رحمت راوړي دا څه دا د دې حج او د بیت الله کې تا ته دا سعادتونه ته مخامخ حاصلېږي چې ته لاړ شې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روزه مبارکه ودرېږي او بیا رسول الله مبارک دا دعاګانې غواړي دا درود وی پر رسول الله مبارک څومره ښکلې خبره ده یو بزرګ دی د هغه باره کې لیکلي دي چې 70 سال عمر او هغه به روزانه په دې 70 کالو کې روزانه 70 پیره به طواف کولو او په هر طواف کې 2 چکرې دي حساب کوه 490 دا هر طواف چې کې دی نه پس یو چکر نه بعد 2 رکعاته نفل دي نو هغه چې 2 رکعات حسابه 490 دغه د دینه جوړېږي دا به دې بزرګ کول کار دا چې موږ په تل شو بیا لاړ دا غار سور دی غار حرا دی بدر دی فلانه ځکه کتابونه والا علماء سره اوس نه کېنه چې حضور په کم ځای کې کوم عبادت کړي کوم دعا وخت د هغه دعا وغواړه هغه څه خو نشو غوښته خو نکل خو لګول شو کنه د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام نکل خو لګول الله رب العزت دې ټول ته سکی په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې موږ ته اتفاق اتحاد یووالی او خیر نصیب وګرځي یاد ساتي زمونږ به اتفاقی د نن مونږ والو په هر لحاظ سره دا یو بزرګ تیر شوی دی په دې سخاوت کې ډېر مشهور دا د مرګرو ته د موجوده حالات د دې مهنګای او د دې شر پسندې حواله سره دا چې ورته میسج درته خاتم تای او پیر اعلان کو یو کلی تلاړو او هغه کلی د پاره ټول کلی ته دعوت کلی ته سو دعوت کو چې ټول برازي او زما په دسترخوان بروټه خوري نو یو ملیزیو دا لرګي نه ماتي ملیزي ټول لاړه خو ملیزي لانړو دا خاتم تای چې پلاره تیر شوی دی ملیزي ته ویا لکه ته خاتم تای نه پیژنې ډېر خپې جن وی هغه چې نن اعلان کړی دی دسترخوان لګول ته داغه په دسترخوان روټه نه خوري او ورته مال خدای دې خپل مټو کې طاقت راکړي چې مزدوري کولې شم مال خدای تعالی رزق راکړي به احسان اره ل رزق راکړي نو ولې په ځان باندې نن د خاتم تای احسان واړو ما چې سبب خاتم تای ما ته چې تعالی ما یو وخت روټه درکړي نو دې خاتم تای نه چاته پوښ کړو تا کې بهادری او دا بېنیازي دا څنګه راغلی وي ما کې دغه ملیزي دا بهادري او بېنیازي راوستي نو نن موږ دومره بېوقوفه یو دومره کم عقلان یو چې دنیا په کوم ځای کې روانه ده نه چېرته مهنګایي شته نه ښه او دلته موږ څه کوو ستا چغې د هغه چغې غیبت هم کوو تهمت هم کوو هر څه هم کوو الله وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم قرآن وایي چې کوم خپل حالت نه بدلوي الله وایي زه یې نه بدلو نو په کار دا ده ولې موږ خپل ورورولي خرابو ولې موږ خپل ګناهونه سوځو د یو بل دپاره د بل دپاره دعاګانې غواړئ الله رب العزت دې څه کړي زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې موږ سم کړي چې موږ سم شو نو دا ظلم دا بره چې کوم خلک دي دا به ټول سم انشاءالله دا روانه دا زموږ نه د حدیث او دا حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي زما امت چې کله د نیکۍ کولو حکم او د بد کار نه منع یعنې امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېښو یو څو عذابونه دي پای کې یو دا عذاب هم دی چې زه به په ده باندې ظالم حکمران او قحط سالي مهنګایي به په ده باندې څه شي الله وایي زه مسلط په کار دا دی چې موږ د دې شیزونو نه سوړ شو واوړو او د الله نه وغواړو او الله دې یو داسې څوک پیدا کړي چې دا چې څومره ناست دي خفه کېږئ ما دې سره زما ستا فکر نشته دی دې ټولو سره د خپل ځانونو غم دی چې څومره دغلته ناست دي سوځي هغه سړی چې د چا په کور کې اور بلي د دې په کورونو کې اور نه دی بل ګورئ دا غي بچی خایش او اشرت کوي نه ورته بجلی بنديږي نه په تیل کمیږي نه په خه کمیږي نه پروتوکول کمیږي نه په خوراکونه بنديږي خوار او غرق او تباش وسوک هغه زمونږ دا غریب بچي او د خپل لاس او د خپل ځان الله وما ظلمهم الله په چا ظلم نه کوي ولکن قانون کوم یسکي دې په خپل ځانونو باندې خپل ظلم کوي نو لہذا مرګرو ته درخواست کوم چې د دې شیزونو نه
واوړو په یو بل باندې یا په دې مخامخ یا په دې سوشل میډیا باندې خاص کر دا علما طلبا چې څومره دي ټولو ته یو عاجزانه درخواست دی چې د یو مؤمن تعریف نشي کولی د یو مؤمن صفت نشي کولی حوصله افزایي نشي کولی نو د مؤمن شکل بدلول یا مؤمن پسې دغه کول او باقي چې چا څه ووایي هغه پوه شه او د هغه الله پوه شه هغه پوه شه او د هغه الله پوه شه موږ به د خپل ځان غم کوو خپل ځان د الله باندې وبخو او خپل ځان ویریږو الله دې ټول رضا شي بیماران اهل اسلام دې الله ټول روغ او جوړ کړي او الله زموږ په دې ملک باندې خصوصي رحم وکړي دا کومه مصنوعي مهنګایي چې جوړه ده الله دا ختم وکړه الله موږ د دې ظالمانو نه نور خلاص کړي الله زموږ د دې چې څومره دي یا الله که چېرې د دې ملک په حقیقت کې خیرخوا پکې صوفي په دې ټولو کې د ا نه زېډه پورې خو یا الله رای وله او یا الله که د دې ملک خیرخوا پکې نه او د خپل ځان او د خپل نسل او د اولاد خیرخوا نو الله تعالی مون بذات الصدور مونږ ته یو نیک عمل صالحه او مونږ نیکان کو بیا مونږ ته نیک عمل صالحه او یو همدرد او غم والا حکمران چې کوم دی نصیب وکړه او موږ ټولو ته په جمع باندې زیارت د حرمینو شریفینو بار بار نصیب وکړه